د دې مایننګ باره کې خبره کوم او د مایننګ دا خبره دا ډیره اهمه ده. دا زما او ستا د نوښار د دې نوښار د کونډو رونډو یتیمانو د بېوزلو د بېوسو د بېسهارو خلقو دا چې په بېنظیر انکم سپورټ کې څو زرو روپو پسې منډې وهونکي او تکلیف تورېدونکي میندې خویندې تورسرې پیغلې د هغې پسې منډې وایي دا د هغوی دا د مایننګ چې دا کومه زه خبره کوم دا د هغوی حق دی جي. ریاست ریټ چیلنج شوی دی باقاعده د ورځې په رڼا کې چې کوم ځای کې زر اکسیویټرې لګېدلي او هغوی را دې شي که نه څوک ما دې ودرولی شي او بیا ورته خودساخته کیسونه مې اول ته کې چې بیا غټ نه غټ د ضلعي افسر هم وایي چې دا زما کار نه دی، بل افسر وایي دا زما کار نه دی چې کومه متعلقه محکمه ده دغې سره د هغې باندې کار کولو والا نو هغه به راځي لا به ایس پي له راځي لا به ډپټي کمیشنر له راځي لا به د صوبې وزیر اعلی له راځي چې ما له فورس راکړه زه دغلته کاروایي کوم. اول ته بیا کاروایي نه کېږي او هغه بدماشۍ باندې د دې ټول نوښار نه د هغوی سره زر وړي د هغوی شګې وړي مړه نو مونږ خو دماغ مو کار پرېږدي که نه دا سینې غار غار کو دا سینې نوښار دپاره دومره خطرناک کو د پېښور هایکورټ جي واضح احکامات دي واضح چې په دې سیند کې به کار نه کېږي، سیند کې به مایننګ نه کېږي، په سیند کې به مایننګ نه کېږي. دا خطرناک دی د ټولې صوبې دپاره خطرناک دی د دې ضلعې دپاره خطرناک دی. د هغې باوجود چې پکې په زرګونو اکسیویټرې لګېدلي او هغه یو طرف نه وایي بل طرف نه وایي مړه حلیه ولا روانه کا جغرافیه د دې دریاب روانه کا. دا نوښار به ټول دی دریاب کې هر طرف ته یې پکې یو نیر وویستو خپل حکومتونه یې دي. نو مونږ وایو په دې باندې کاروایي په کار د دغه خلقو جي د ریاست ریټ چیلنج کړی دی دا د ټول انتظامیې ته چیلنج ورکړی دی. هلته موبایل هم چې لاړ شي نو موبایل هغوی خپلو کې هوایي ډزې شروع کړي موبایل ترې نه راواپس شي. دا د هغوی یو روایت دی. هلته چې کم ټیمونه هم لاړ شي نو یو خودساخته غوندې جنګ شروع کړي او دا جنګونه کېږي. اوس دا زه وایم ما پرون هم ویلي اوس زه نن بیا وایم چې دا غیر قانوني د سونې مایننګ ټوله دنیا کې جي زه بار بار ویم جنگ چې روان دی نو هغه معیشت باندې دی معاشي جنگ دی معاشي او دا نوښار کې د سونې ایلیګل مایننګ غیر قانوني مایننګ خاص کر نظام پور کې دا امن و امان دپاره دا د خطرې جرس دی روزانه والی کېږي دغلته دا چې څومره اکسیویټرې ولاړې دي د دې دا کمې خولې چې دي او دا د سیند ته ورکوزوي نو دا بظاهره دا یو درس کوي او یو جرس وایي د امن و امان د خطرې ګنټی درته ټنګوي. نو په دې باندې غور پکار دی. محکمه مدنیات ضلعي انتظامیې نه ډیمانډ کړی دی. ضلعي انتظامیه به زړی که وي او که نی په دې به کار کېږي. یو سترګه به خاندي یو به جاړي او وایي زه درته بله خبره وکړم مونږ ته اطلاع راځي جي دومره لویه پیمانه باندې دغې باندې کاروایي شروع ده دا خبره ډیره لرې پورې رسي او دومره لویه انکوایري پې شروع ده په دغې کې به هم ډېر لوی لوی افسران د منځه دي ځکه چې یو نه یو ورځ د خلقو دا محنت د خلقو دا چغې دا اورېدی شي او دا د ځمکې خدایان کوي نه اوري نو بره چې کوم رب دی نو وایي اوري ځکه چې دا ډیره غټه غلا ده ما چې څنګه ووي دا د تورسرو دا چې دا زرو زرو دوه زرو درې زرو لسو زرو روپو پورې په سنټرونو او په مختلفو ځایونو کې او بیا هسپتالونو کې زرو زرو روپو دپاره او ډریپ سیټ دپاره ریان خلق منډې تورسرې میندې خویندې منډې وایي او دا ګرځي نو دا د هغوی حق دی. نو بره یو باچا ناست دی او هغه به یې تپوس کوي او هغه به دا رسۍ راکاږي نو چې کله دا رسۍ راکاږي نو په هغې رسۍ کې به بیا ډېر را ځوړندېږي او د هغه وخت انتظار دی دا افسران نه کوي ځکه چې هغه به ډېر خراب وخت وي. دا هیڅ هم نه دي دا یو څو خلق را جمع شوي دي مافیا ده او ریاست یې چیلنج کړی دی نو ریاست له پکار دي چې د خلاف برپور طریقې سره کاروایي وکړي. صرف د سیند خبره مه کوه دا سیند خو 400 نه راوالې تر کالاباغ غرونو پورې دا دې کې خو دې نه خو د هر طرف ته یې پکې د غازي بارو ته نیرونه جوړ کړل که نه هر طرف ته چې اچا خوښه ده او سینګه خوښه ده سیند دی وایي یو شهر ناپرسان دی او یو
خپل اډر دی او خپل حکومت دی. دا اکسیویټر تاسو ته ښکاري هغه خو موږ بار بار قصه کوو، دا به بار بار شاربو، دا به د حکومت پرې را ویښو. زه درته بله ویم دا د سی پیک چې کومه ځمکه ده په نوخار کې او که دې طرف ته ده او که صوابی طرف ته ده نو هلته خو یې جي سم د موهنجدړو کنډرات دې نوخار نه جوړ کړل، قیمتي ځمکې وله تباه او بربادې کې، معدنیات یې وښکل، شګه لاړه د عربونو کربونو روپو شګه ووته. اوس به د هغې په جوړولو باندې د هغې په دوباره هموارۍ باندې کربونه روپۍ لګي. هغې باندې جي چین هم ډېر خفګان کړی دی. سی پیک ډېر حساسه موضوع ده. سی پیک باندې چې د سی پیک نوم ولې نو چین غوږونه ودروي. نو د سی پیک ځمکه هغې باندې په داسې طریقو او په داسې دو نمبرو باندې کار کېږي. یو طرف ته جي دفعه 144 نافظه کې وایي دلته به کار نه کېږي او بیا چې عمقه ځای کې ګورې نو اندر کاته کار شروع وي، د شپې او د ورځې ترېنه ټرکونه وځي او چې کله ډېره خبره خوره شي نو حکومت لاړ شي نو هلته نه یو ټولو نه یو ټکټر او یو ټرالي راولي او مزدورانو باندې پرچي وکړي که نه، نو سترګو کې وله رانجه واچوي چې مونږ کار وکړو. یار عربونه روپۍ د دې نوخاروالې شوي دي، د عربونو کربونو روپو شګې دا ووتې او اوس به عربونه کربونه روپۍ بیا په دغه ځمکو لګوي. دا د قوم سره مذاق نه دی، دا د دې نوخار سپکاوی نه دی، دا د دې نوخار سره ظلم نه دی، دا لوبې ټوکې نه دي. مړه حکومت هم څه شی وي، زه خو حکومت ته هم اپیل کوم، حکومت نه خفګان هم کوم او زه دې نوخاریانو ته وایم چې خپل اواز جوړ شئ او ورسره مونږ هم سپورټ کوي، زمونږ د اواز کې خپل اواز ملو کوي چې نور هېڅ هم نشئ کولی. مړه دا د شیر بټن خو وښئ، په دې نه ستړي کېږئ. دا تاسو دې نوخار سره، د کونډو رونډو سره، د یتیمانو سره، د میندو خویندو سره، د بېوسو خلقو سره، دا چې ډریپونو پسې ګرځي، دا چې علاجونو پسې ذلیل او خوار کېږي، دا چې په بېنظیر انکم سپورټ سنټرو کې منډې وهي، وال خوري، ټوله ورځ 100,000 روپو ته ناست دي، نو دا هغوی سره مدد دی او دې اواز کې خپل اواز میلاو کوي او زمونږ اواز جوړ شي.